الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام د کلی مازیګر سره زه ستاسو قربان محمد صدیق یو وارې بیا د تنګي په سټیډیم کې موجود یم او دلته کې هماغه پروګرام وي څنګه چې زموږ تیر پروګرام دا به هماغسې پروګرام وي شعرونه متلونه به پکې وي او د هغې نه علاوه ډېر د خندا او د مزاحیه او تاسو ته به د تنګي حوالې سره ډېر معلومات خو هم درکوو چې زموږ په تنګي کې څه مشهور دي او زموږ د تنګي خلک څنګه دي دا پروګرام همدغه حساب مخکې بوځو او تاسو هم موږ سره راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې الحمدلله طبیعت ښه دی؟ بالکل شکر دی. د کلي مازیګر زموږ پروګرام دی تاسو موږ سره په تیر شوي پروګرام کې هم شامل شوي وی همهغسې نن چونکې بیا ډېر زیات ښکلی موسم دی زموږ د پروګرام په ټایم کې هم د دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ پهله خو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم صدیق جان ستاسو ټول ټیم او ما خو تاسو ته تیر پروګرام کې هم تاسو سره خبرې کړې دا مې ته ویل چې د کلي مازیګر خو ډېر زیات یو ښکلی نوم دی یو ښکلی پروګرام دی ستاسو پروګرام موږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او دا کلي موسم ځکه هغې خلکو ته پته لګي چې کم خلک د کلي نه بار وي لا مسافر وي نو هغوی ته د کلي او هغه مازیګر او هغه دغه لګي ځکه چې دلته خلک وینو لاړ شي چکر ووایي دغه ته لاړ شي ګراونډ ته لاړ شي داسې سارا ته لاړ شي نو ډېر زیات خلک محسوسوي او ډېر زیات بالکل چونکې تاسو په بهر ټایم تیر کړی دی تاسو ته به د کلي ډېر زیات احساس کېده خاص کر تاسو څومره مسافر وروڼه دي هغوی ته څه ویل غواړئ؟ هغوی ته خو زه دغه غواړم چې هغه زیات ټیم نه دي ورکول پکار او اصل کې خلک چې کوم مقصد دپاره تلي هغه خپل مقصد کول پکار دي چې پیسې وګټي او دلته راشي دلته انویسټمنټ کړي نو ځکه دا چې ملک ته وطن ته به هم پیدا وي او دلته به کاروبار او دلته به دغه کوي. ډېره مهرباني. بالکل کتونکو نن ډېر ښکلی موسم دی په تنګي کې ډېر زبردست موسم دی هواګانې هم ډېر تیزې چلیږي او ورسره نرۍ نرۍ پشه هم دی او ورسره زموږ پروګرام هم شروع دی د مذاق او د ښکلي خوند پروګرام دی تاسو خو موږ سره راځئ نور خلکو نه تپوسونه کوو. زموږ ملګري پازل شاه ولاړ دی. پازل شاه کلي مازیګر زموږ پروګرام دی چونکې ته یې ګورې او تا ته پته هم لګي د کلي مازیګر خو ما سره ماشاءالله نن سبا ډېر زیات ښکلی دی خو دا راته ووایه زموږ په مازیګر حوالې سره یو ښکلی متل راته ووایه شعر راته ووایه. ډېره مننه محمد صدیق کرور شعر او غزل خو برته پکې پاتې راشم ځکه چې هغه ماته راسې ډېر نه راځي خو چې کم پروګرام دی د کلي مازیګر نو دا خو یقینا چې نن چې کم مازیګر دی سلې هم ده او یو ساس کې هم ورېږي نو ډېر زیات زبردست موسم دی او د کلي مازیګر مزه په دې کې چې ګراونډ ته روځي په چمن کې کینو ښه ګپ شپ لګو او نن تاسو وینئ دلته کرکټ گیم هم شروع دی ډېر زیات معزز مېلمانه هم ناست ډېر زیات زبردست موسم دی او دا به زه دې ملګرو ته ویم چې کوشش کوو چې مازیګر کې د کرکټ دپاره ګراونډ ته راځئ ځکه چې لوبې چې کوم دي هم د صحت یوې حصه ده. جی ډېره مهرباني مننه پازل شاه. السلام علیکم. څنګه جی زمونږ پروګرام دی د کلي مازیګر دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ ښه پروګرام دی ښه خبره ده عوامو ته معلومات رسېدل او خلک د کلي د حالاتو نه خبرول ښه خبره ده. یو ښکلی شعر یا یو متل راته ووایئ. یا نورو کسانو ته ووایئ. جی بالکل ډېره مهرباني. مخکې ځو تپوس کوو. زمونږ پروګرام دی د کلي مازیګر خصوصا نن مازیګر کې تاسو ګورئ موسم هم ډېر زبردست موسم دی دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ بس د خدای پاک فضل دی او د کلي مازیګر نن ډېر ښایسته شوی په نسبت د نورو وختونو او دا د علاقې غونډ خلک راغلي دي او دلته ګراونډ کې یو زبردست میچ سجو کېږي انشاءالله دا ټول خلک به دا میچ هم ګوري او ستاسو پکې دغه راغله نو دې سره د مازیګري خوند نورم دوباله شو چې لکه دا تاسو په کیبل باندې وچلوئ او ستاسو د راتګ دلته ډېره مهرباني شکریه. د مازیګر حوالې سره یو ښکلی شعر یا یو متل راته وکړئ. مازیګر نو غیر مازیګر وکړئ. د مازیګر په هکله درته نشم ویلی خو داسې یو شعر به درته ووایم چې شاید د ټولو خلکو خوښ شي. ویل خلکه درنې درنې کعبې ورپسې وچورلی دی خلکه درنې درنې کعبې ورپسې وچورلی دی پیشنګویي ده چې جانان په نور خاته تېرېږي. ډېره زبردست مهرباني مننه. پروګرام ګورئ ورسره تاسو نور شعرونه د نورو مرګونه هم هغوی ته هم راته وایي شعرونه هم راته وایي متلونه هم راته وایي او دې وخت کې زه هغې چا سره ولاړ یم د چا په وجه چې ما د لوګو دا مایک نیولی دی او په دې ځای باندې ولاړ یم زمونږ چې کوم سینیر دی زمونږ صاحب دی ریاض الحق صاحب هغوی سره سرجي ړومبي خواته ته ووایه زمونږ پروګرام دی تاسو د مخکې هم کتلی وو دغه هم راته ووایه او دې مازیګر حوالې سره او پروګرام حوالې سره لږ څه خبرې وکړئ.
بالکل صدیق دا خو یو ډېر زیات ښه ایفرټ ستا چې دا یې شروع کړی دی د کلي مازدیګر واقعي ده چې د دې خپل یو خوند وي یو خپله مزه وي هر کس چې هغه د کلي نه تللی وي او هغه بل ځای کې هغوی اوسي نو هغې ته د خپل کلي مازدیګر رایادېږي که هغه په خاریه کې اوسي که هغه د ملک نه بهر اوسي که هغه په نورو ځایونو کې اوسي خو د کلي مازدیګر چې دی نو هغه رایادوي که نور وختونه نو هغه تقریبا دغه وختونو کې هغې ته داسې خپل کلی نه رایادېږي خو چې کله بیا مازدیګري شي نو هغې ته دغه وخت کې مازدیګر وریادېږي او دا داسې وینئ لکه دا مازدیګر موږ دلته اوس راغلي وو په دې مازدیګري کې دلته ناست یو دلته کرکټ ټورنمنټ شروع دی د هغې فاینل شروع دی څوک ملګري چې دی فوټبال کوي څوک کبډي کوي څوک بل نور څه ګیمونه کوي دغه د مازدیګر هغه ښکلا ده او د خاص کر د کلي هغه مازدیګر چې کوم وي نو په دې کې دغه ښکلا چې دی نو هغه موږ ته په نظر باندې راځي زما په خیال باندې دا یو ډېر زیات ښکلې خبره ده چې د کلي مازدیګر چې دی نو هغه تاسو په دې باندې پروګرام شروع کړو د دې موږ ډېره زیاته ستاینه کوو مهرباني جی السلام علیکم جی زمونږ پروګرام دی د کلي مازدیګر د کلي د مازدیګر پروګرام حوالې سره څه ویل غواړئ دا خو ډېر ښکلی پروګرام دی او دا د دې ملک ته د دې کلي او د علاقې دپاره یو ډېر یو اهم دغه دی او په دې سره چې کوم دی ژوند پیدا کېږي او مړ ژوند خو اړو څه ژوند نه دی ژوند هغه دی چې ته لږ وګرځې ته منډه ووې ته د غریب اواز پورته کړې که نه نو په دې کې چې کوم دی ډېرې خوشحالۍ راځي دغه راځي خو دې ته د حوصلې خبره ده چې حوصله به ځان سره ساتي زه خپله چې اوس راتلم نو باران م او ورېځ م اوسه لیکن هغه هر څه مې شاته کړه او زه دې خوا راغلم مهرباني جي مننه مونږ امجد زیور سره ولاړو امجد خان زیور سره ولاړ وو دا هغه څوک دي چا په وجه چې په تنګي کې یو پرې امبولانس دی او بالکل دا امبولانس مکمل پرې دی دا شاته زموږ نه ولاړ دی د هغوی سره خبرې کوو دا خو لومبي ده ووایئ تاسو مازدیګر خواهش هم راته ووایئ او د امبولانس خواهش هم راته ووایئ تاسو دا پرې امبولانس د غریبانانو لپاره وکړو دې به لږ خبر وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني صدیق احمد بھائی نن خو چونکې ډېر مزیدار مازدیګری دی او ډېر خشته موسم دی والله دې داسې وکړي چې روژه را روانه ده او دا موسم داسې خشته شي او زموږ د کلي مازدیګر په دې خشته کېږي چې دا ګراوند د خلکو ډکي روزي کرکټ وکړي لوبې وکړي سپورټس ایکسرسایز وکړي او ځوانان روزي او خپلې سرګرمۍ ظاهري کړي نو دې سره د کلي مازدیګر خشته کېږي او دویمه دا خبره چې زموږ د امبولانس زموږ د تنظیم چې کوم دا فری امبولانس نو دا موږ ملګري روانو او یو غریب سړی راغی او هغه وی چې ما سره چېرته چینچي په قرض ولېږی زما د کور والا ماشوم کېدونکی دی چونکې هغه سره د چینچۍ پیسې نه وي او دغه نو هغه سره به د نور څه پیسې وي نو دا زموږ ملګرو یو اراده وکړه چې انشاءالله موږ به د خپل کلي له یو امبولانس سلو چې 24 غنټې به فری سرویس یو انشاءالله د غریب نومې خدمت په پدې کې موږ فری کوو او روان دی خلکینی که د شپې 1 بجې که د 2 بجې وي نو د خلکو له زموږ د امبولانس وررسي او ډېر غریبانانو خلکو د مالدارو خلکو دا د دې کلي ضرورت دی او انشاءالله موږ د دې نورو خلکو نه هم دا توقع ساتو چې داسې پروګرامونه شروع کړي چې زموږ دې کلي ته پکې چې دی نو د غریبو خلکو ته پکې څه فایده وي او موږ ته دا امید ساتو چې یو د پیدې کار د خپل علاقې له هر سړی کوي نو موږ ورپسې یو موږ سره د مرګري شي ځکه چې زموږ سیاسي ایجنډا نشته زموږ صرف او صرف خدمت د غریب خدمت کول دا زموږ ایجنډا ده جی بالکل چونکې دوی د فلاحي تنظیم دی د غریب आवाज د هغې په وجه باندې تاسو ګورئ په تنګي کې بالکل فری امبولانس دوی نو چاته څه تکلیف وي چاته څه مسلې نه دوی سره بالکل رابطه هم کولی شي دا مکمل فری دی پېښور ته هم چارسایي ته هم تنګي ته هم خصوصا د تنګي لپاره تنګي عوامو لپاره ګورو موږ خپل پروګرام مخکې بوځو نو حقونه ته بوسونه کوو تاسو موږ سره راځئ د کلي مازدیګر مازدیګر خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی کرکټ میچ هم شروع دی خو مازدیګر خواهش هم راته ووایو یو ښکلی شعر یو متل راته هم ووایه نو په دې موقع خو ماته نه به شعر رایاد شي نه متل یم یکدم سپانټینیس دغه نه کېږي بالکل خو زموږ همداسې پکار دي خو نو زما خو دونه دغه دماغ نه زاړه دماغ دی نو اوس په که نه خو ډېر مازدیګر خو ډېر ښایسته خو زموږ دا پروګرام یې لږ ډسټرب کو صحیح او ډېر ښه ایونټ و بس هغه دغه شو حالات ګډوډ شو نو بس اوس د کلو خو مازدیګر ډېره مزه کوي خو چې داسې ایونټ وي نو بیا چې داسې دغه پکې راشي نو بیا خو
خامخا ډسټرب کیږي. جی بالکل مخکې زو تاسو نه کو شعرونه متلونه چې زموږ نن ډېر زیات پاتې دي تاسو وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسم څنګه دی؟ موسم هوا زه موسم ډېر امبینس ویدر دی او ټول کراوډ چې هغه ډېر زیات انجوای کوي. نن موسم ډېر زیات ښکلی دی. موسم ښکلی دی خاص کر تاسو چونکې تنګي اوسېدونکي یې دا راته ووایئ د تنګي مشهور څه څیز دی؟ تنګي مشهور یار تنګي مشهور خو دیم چې کرکټ په زیاتره مشهور دی. نه لکه کرکټ خو داسې نه کرکټ خو هر ځای کې کېږي داسې څیز چې په هغې باندې صرف تنګي یاد دی چې بالکل تنګي کې شته نور ځای کې نشته. یاره دې مبارک ما څه پته نه چې تنګي څه مشهور ده. جی بالکل دا مخکې تپوس کو نور نه څوک څه ویل غواړي چونکې نن دلته سټیډیم کې میچ دی تاسو ګورئ تنګي 11 جونیئر او تنګي 11 سینیئر میچ دی. تنګي 11 جونیئر بیټینګ کړی دی او اوس د سینیئر د بیټینګ نمبر دی چونکې موسم ورته داسې شو چې باران دی نری نری پشم دی هغوی زما په خیال باندې چې اوس سیسټم ګراوند ته رالل او ګوري چې هغوی بیټینګ به هم ګوري نور به هم ګوري موږ سره نور ملګري دي. السلام علیکم. څنګه یار یو ښکلی شعر یا تو وایه متل راته ډېر ښکلی موسم دی شعرونه پکې پکار دي متلونه هم پکار دي. یاره متل خو دای جي چې سړی ډېره منډه وي خو خپل سوري نشي لاندې کولی. بالکل زبردست ډېره ښکلې چې ډېرې منډې مو وي خپل سوري به لاندې نه کړي. ته څه ویل غواړې دې باره کې؟ بس زه خو پکې څه نه شم ویلی یاره خو څه راته ووایه خیر دی. تنګي ډېر مخکې روان دی مازدیګرونه هم ډېر زبردست. نه چېرته روان دی په کوم طرف روان دی؟ لکه په ترقۍ باندې ډېر زیات روان دی که نه تنګي په ترقۍ روان دی. تنګي بالکل جی بالکل زموږ کتونکي وایي ملګري وایي چې تنګي په ترقۍ روان دی ما یې چېرته بل خوا روان دی. کوم یو ملګري سره موږ یو ملګري څنګه یار وکړي طبیعت ښه دی ټیکې ښکلی موسم دی ښکلي شعرونه راته ووایه. یاره جي داسې لکه دې په باره کې خو راته شعر نه راځي پېښې خو لکه یو بل نه همداسې زده کړي دي وایي چې د کلي مازدیګر د کلي لاړو چې د کلي مازدیګر د کلي لاړو ګرانه راشه په ماښام به د جانان کړم. واه واه زبردست چې د کلي مازدیګر زبردست په مازدیګر کې ډېر ښکلی ډېر زبردست مخکې زو تاسو هم راسره راځئ او تپوسونه سړي دا ته وایي د سپورټس خواهی سره چونکې تاسو سپورټس دغه سایډ باندې تاسو دغه ډېر دی خاص کر زمونږ پروګرام دی د کلي مازدیګر دې خواهی سره راته وایي سپورټس خواهی سره راته وایي چونکې ډېر خلک داسې دي چې سپورټس خواهی سره دې طرف ته نه ګوري توجه یې نشته هغې باره کې څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیال څنګه چې ستاسو پروګرام دی د کلي مازدیګر زما په خیال نن سبا چې کوم دی نو په 400 کې چې کوم سټیډیم دی که د تنګي دی که د عمرزو کې کوم سټیډیم دی شب قدر کې دی یا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم دی زما په خیال چونکې زه به دا ووایم چې د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس هغه چې کوم دی نو د کلي خو نه دی خو دا نور کوم چې کوم دی نو دا زما په خیال هر وخت خو هلکان راځي ماشومان راځي او لګیا وي ګیمونه پکې کوي او بلکې کم چې نه راځي نو زما هغوی ته هم دغه دی چې هغوی راځي او خپل گیمز چې کوم دي دا کم ګراونډونه دي کوم ځای کې کوم فیسیلیټیز دي هغه دې اویل کړي. ډېره مهرباني. کاکا زمونږ پروګرام دی د کلي مازدیګر ماشین لګو روا د پروګرام خواهی سره څه ویل او د کلي د مازدیګر خواهی سره څه ویل غواړم؟ یاره د کلي مازدیګر خو ډېر ښه شته وي دلته کې. یو شعر راته ووایه تو یو متل ووایه. که شعر موږ له راتلې نه موږ به دا ریړه ګرځوله. یو تنګي مشهور څه څیز دی؟ د تنګي مشهور و نو ته به دا د سوی دغه چف پکې مشهور دي چې ټول خلک دا توتي موتي خلک خوري. صحیح ده جی بالکل جی بالکل سپورټس کمپلیکس کې و سټیډیم کې و بره راوختو چونکې موسم ډېر زیات زبردست موسم دی ملګري را سره تپوسونه دې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جناب طبیعت ښه دی؟ دا راته ووایه تنګي مشهور څه څیز دی؟ مشهور څه ده چپلې چپلې نو ستا خو زما خیال دی هم چپلې به داسې ورته ووایه. ښه زما د ماما زوی ولاړ دی ماما زوی مشهور څه څیز دی تنګي؟ والله څه ووایم نو تا ته پته لګي نو یو متل خو راته ووایه ښکلی شان دی. کوم دی موږ له متلونه راتلل نو موږ دلته وو اصل کې زمونږ د کتونکو دا خبره ده دوی چې موږ له متلونه شعرونه راتلو موږ دلته نو زما خیال چې شعرونه متلونه چاله وځي هغه چېرته بل خوا تللي دي خو زه ګورو هغوی پسې ګرځو. څنګه جناب خیر دی ټیک ټاک طبیعت ښه دی؟ ډېر زبردست موسم دی زما خیال دی میچ خو هم کینسل شو او نه میچ خو لا انفایران وی شروع کېږي موسم ډېر خشته موسم دی ښکلی موسم دی ډېر خشته موسم. اصل کې دا راته ووایه د تنګي مشهور څه څیز دی؟ د تنګي مشهور یاره خو په لوبو باندې خاص بیانو کرکټ مشهور دی او نور ما ته د خېټې په خوراک باندې بیا اوس مشهور دي. د خوراک خو به یاره زه دلته زیاتره د کبانو ما دغه شوقیان دي نو نه او داسې عام زموږ تنګي په څه باندې مشهور دی؟ په مهمان نوازۍ
زما خیال دا خو پارځه کې شته نه پښتنو کې پارځه کې دا شته مننه شته پارځه ټول پښتانه مهمان نوازي خیر بالکل موږ خاص زموږ ټول ملګري تنګیوال خو تاسو پته کو تنګي سم مشهور تاسو ته پروګرام په اخره کې چې سم مشهور دي ډېر مشهور دي چې په هغه باندې په بار ملکونو کې هم خلک پیژني چې بالکل واقعي تنګي 400 دا به خلک پیژني نو موږ یو تاسو نه کو او د 400 سپلې مشهور دي او نور راته لکه داسې خاص پته نشته خپل موسم دی او شعر خو راته زبردست یاره شعر خو نه راځي پدې کې وته نه شو فاتح راشد راته نه پاتې نه خامات راځي لکه او متل خو درځي کنه لکه څنګه متل نسو متل څنګه لکه بیا هم تاسو موږ ته دا شوې چې دې پسې متل وایي متل وی کنه چې زی نه بازو لورازي او نو لکه متل اوس له موسم په مطابق ور سره متل نشته موسم وایا او لکه دې وخت اوس موږ متل په موټ کې نیو نو دغه او مخکې السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جناب خیر دی طبیعت خري شکر الحمدلله میچ خو زما هیل چې کینسل شو څه پیسې لګي نو پیسې له بس دا شو چې جاین لمه ان شاء الله دغه دوانو له ور کوي دوانو به وینر دغه کوي موسم خو بس خراب شو دا ته وای چې زمونږ دا پروګرام دی د کلی مازیګر د خوایزه سوال غواړي نو بس دا خو د کلی مازیګر چې نو بس ماشاءالله ډیر زبردست شو او باران دا چالو دی خو انجای ده و د دې نه مخکې ګرمي و نو والله چې ډیر خشته موسم دی دا ته تنګي مشهور څه چیز دی د تنګي مشهور خو دلته نسوار دی او خلک ډیر نسوار اچي نسوار خو زموږ تقریبا په ټول پښتنو کې مشهور دي موږ پښتانه مشهور په نسوار باندې او زه وایم چې دا خو په تقریبا په هر ځای باندې دي دا چې اکثر خلک وایي چې اته نسوار د یو ځای نسوار بل ځای نسوار خو خاص کر تنګي څه مشهور دي نو د تنګي خو سپیشلیټي داسې تاسو نشته ماته چې مخکې څه چیز چې باغې باندې تنګي مشهور نو به د تنګي لارې وي په دې باندې دا مشهور جی کتونکو پروگرام زمونږ جاری دی چونکه موسم ډېر زیات خراب شو ډېر زیات تیز باران ورېږي تاسو کتلې هم شئ ډېر ښکلی باران دی خو صرف کلاریانو ته مسله دا جوړ شو چې د هغوی فاینل چې دی هغه بدل شي او نه شي او یا نو شوی موږ سره کرکټ والا ولاړ دوی نه تاسو نه کوو څنګه جناب څنګه خیر ټیک ټاک خیرونه شکر موسم خو باندې خراب شو دی باره کې څه غواړي یاره بس موسم موږ خو ډېر مخکې نه ویدر پاډکاسټ کړتلی او موږ چې یاره یو داسې ورځ باندې دا میچ وشي نو چې هغه صحیح ورځ خو بس دا خدای کارونه دي چې موږ څه نشو ویلی اسه تنګي کې خاص کر تاسو اوسېږئ د تنګي خواهی ساده وایي چې تنګي څه مشهور دی یاره د تنګي خو یو چای د بازار ډېر مشهوره ده تنګي د بازار چای مشهوره ده جاپان چای والا جی بالکل دا یو خاص خبره ده چې په تنګي کې جاپان چای ډېر زیاته مشهوره ده مخکې به تاسو نورم کوو چې څه مشهور دي تاسو هم را سره راځئ څنګه جناب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی ٹھیک ٹھاک ښه موسم خو دا ډېر خراب شو میچ هم خو ختم خراب شو دې باره کې څه غواړئ بس دا د الله پاک کارونه دي نو یو ټورنمنټ ډېر په ښه طریقې سره وشو د اوسه پورې چې تقریبا د 64 ټیمونو حصه اخیستې وه نن اخري فاینل د تنګي جونیئر او تنګي سینیئر تنګي جونیئر خپل بیټینګ وکړ یو سل او یا نمبر جوړ کړی او په دوه مینه کې چې کله وخت پښو نو باران راخې شو نو باران داسې باران دی چې مشکل ده کې بلنګ وشي او ډېر اوسه پورې سونه ټورنمنټ شو ډېر اعلی طریقې سره شو بس بعض وخت بارونه د الله په کارونه دي نو دې کې موږ سنو شو ویلو باقي او صرف زمونږ پروګرام دی د کلی مازیګر چې نن هم مازیګر تاسو خراب شو د مازیګر حواله څه ول غواړي مازیګر یره نن خو ډېر زیات د ویلو د سوهانه موسمو د خپل موسمو نن په کار و چې تاسو پروګرام کړی وي ځکه چې دا نننې مازیګر ډېر یادګاري مازیګر دی چې یخني ده موسم بالکل एकदम داسې چل شو که تاسو خیال کیږي سار وختي کوم ګرمي تیره شوې ده نو زما په خپل د بیا جوړه ده سار ما راغلو مکار مې دلته کو نو خولې شو بیا لاړم دوی به دا مې جوړه کړه جوړه مې واغوستله خو چې اوس مې د موسم تو کته اوس مې یخني شو یم چې کور ته لاړې او بلستن مې واغوستله او څه دا ته وایې چې تاسو د تنګي اوسیدونکي یې تنګي څه مشهور دي د تنګي نن سبا خو زه خو پخوا تقریبا چې داسې ماته به یاد و چې تنګي چاکوان ډېر مشهور کمانیدار چاکوان او نن سبا خو ماته داسې څه نه ښکاري خو د کانیور خلک وایي چې د کانیور کباب او دا د تنګي دغه احسان دا څنګه چې کبان دا خلک خوښي بالکل تاسو هم ګورئ چې موسم ډېر زیات خراب دی باران ډېر زیات تیز ورېږي او د هلکانو میچ ډېر زیات خراب شو ګورو هلکان خو ډېر دغه تپوس ته کوو خبرې سره کوو هغوی سره السلام علیکم څنګه جی طبیعت ښه دی میچ هم خو زما خیال خراب شو ډېر خفه یې ډېر خشته هغوی یو اننګز شو بس بلکې باران شو نو پوزیشن د چا خو پوزیشن هر پته نه لګي هغوی 177 کړو په 25 کې او زمونږ بیټینګ یو بال منو شو تاسو په خیال چې اسکیدو وپارو ان شاء الله زمونږ سره داسې پلیران شته تاجدار به دي
دې ټورنمنټ کې 3 سنچري کړې دي، یو ځل 75 کړې دي. ایزیلی به موږ چیس کوو ان شاء الله. دا راته وایه تنګي مشهور څه چیز دی؟ د تنګي مشهور ټول هر څه مشهور دي مړه، تقریبا غنی او کباب او ګوړې موړې وغیرہ وغیرہ. نه داسې خاص یو چیز چې هغه خلک خوښوي چې بالکل واقعي دا تنګي مشهور دی؟ بازو امونه مشهور دي. بازو امونه جی بالکل. تاسو کتلی شئ، نور تاسو هم کوو. جناب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی. ټیک ټاک. دا راته زمونږ پروګرام دی د کلي مازیګر، چونکې ستاسو نننی مازیګر خو خراب شو، خو دا تو ستاسو پوزیشن خو که دا جونیئر پوزیشن خو یاره دا کرکټ خو هېڅ پته نه لګي، خو به هر حال زمونږ ټیم هم خو زبردست او کمزورې خو نو خو زبردست دغه او بل دا چې موږ دې نه مخکې ښه چیسینګونه کړي دي. موږ سره تقریبا 7-8 پورې یو شان پلیرانو بیټسمینان، خو چونکې باران پکې دغه وکړو نو په دې وجه زمونږ خو یو بال هم لا پلی نو چې باران شروع شو. صحیح. دا راته ووایه د تنګي څه مشهور دی؟ دا تنګي خو ډېر شي نه مشهور دي. تقریبا زه به تاسو ته څه ووایم چې سپلی هم مشهورې دي، د تنګي چې کوم دی نو نه کباب خو د کڼېور مشهور دي. یو ښکلی شعر راته ووایه، ته یو متل ووایه هشته موسم دی. وی په بام د زمانې ختلې نور ته چې ټیټ نشي، کم سر چې بل ته ټیټ دی هغې سر ته چې ټیټ نشي. واه 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 ډېر زبردست، ډېر ښکلی. جی بالکل. دې وخت کې زه هم د باران نه پټ شوی یم، لږ لږ څاڅکي راباندې راورېږي. د موسم نه مزه اخلو، د پروګرام نه مزه اخلو، تاسو هم ترې مزه واخلئ. او درز دوز هم ډېر زیات دی، ماشومان یېرېږي ما، خو زه خیر دی. موږ سره نور خو هم څوک ولاړ دي، د هغوی نه هم تپوس کوو. السلام علیکم جی. څنګه یې جی؟ ټیک ټاک. طبیعت ښه یې؟ بالکل. موسم څنګه یې جی؟ ډېره مزه وکړه او د ټولو نه مخکې د ډي سي صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې په دې باران کې په دې سیلې کې هغه خپل پوره دغه وکړ او ټول خلک دننه کمرې ته راوتښتېد او د هغې پورې ولاړو چې څو پورې د لکالو او سلب ځای وو. جی بالکل. کتونکو تاسو دا هم پته ولګي چې ډیپټي کمشنر چارسده منتظر خان هم راغلی دی، ایسي اسسټنټ کمشنر تنګي حبیب خان افریدي هم راغلی دی، او چونکې باران شو دا فاینل میچ او هغوی هم راغلی دي. دا یې خواهش هم خبرې کوو. خو دا تو وایې تنګي زمونږ چونکې پروګرام دی د کلي مازدیګر، دې خواهش ته څه ویل غواړئ؟ نو بس ډېر ښه خوند یې وکړ او ډېر ښه مطلب لري موږ دې مزه واخیسته او په دغه دا راته ووایه چونکې تاسو تنګي کې ډېر مخکې نه پاتې کېږئ، تنګي څه مشهور دی؟ د تنګي خو ما ته خو دا پته نشته. تاسو تنګي کې نه اوسېږئ؟ ولې نه اوسېږو؟ مشهور څه څیز دی؟ بس هر څه مشهور دي نو تقریبا نه پوهېږم. کباب ډېر مشهور دي نو زما خیال بالکل دوی کباب ډېر زیات خوري، دوی کباب وایي چې کباب ډېر زیات مشهور دي. مخکې هم تپوس کوو، تاسو را سره راځئ. جی بالکل. کتونکو موږ سره تنګي کې ډېر ښه پلیران دي، دا هم ډېر زیات مشهور دي، خو چونکې دا زمونږ د خلکو ته پته نه لګي. موږ سره زمونږ یو بل ورور ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه ستاسو نوم؟ تاجدار جی. تاجدار. جی بالکل. دا هغه تاجدار دی چې په کوم په ډېر سکور باندې مشهور دی. دغه کې ستاسو څومره سکور دی؟ یاره تقریبا 415-420 پورې وي. زبردست. داسې څه ویل غواړئ تاسو چونکې گیم کوئ، سپورټس سره تعلق دی، زمونږ پروګرام دی د کلي مازدیګر، څه ویل غواړئ؟ چې تاسو تپوس کوئ هغه جواب به درکوو انشاءالله. تاسو د کوم ځای یې؟ عمددي ځای یو تنګي. دا ته وایې چې تنګي څه مشهور دی؟ د تنګي خو فی الحال راته پته نه لګي څه مشهور دی. کڼېور کباب خورو راخورو نور خورو. کڼېور زما خیال زموږ تنګي نه لږه خواري. ښه نه بس نور پته نه لګي هلکه څه مشهور دی. ښه جي. دا راته ووایه یو ښکلی ډېر زیات ښکلی موسم دی، یو متل راته ووایه. یاره نه راځي راله، متل نه هېڅ هم نه راځي، شعر هم نه راځي، هېڅ هم نه راځي. دا ولې؟ بس ټول عمر کرکټ وکړو نور خو نه راځي. سپورټس والا ته څه ویل غواړئ؟ څومره چې ینګسټر دی هغوی ته څه ویل غواړئ؟ بس ینګسټر ته دا ویل غواړو چې زموږ چې څومره تنګي پلیران دي، چې ماشومان دي ګورسنګ دي که نه، یو د ګراؤنډ والا ډېر زیات ښه ماحول ورکړو. دلته چې به کله ماشوم راغټ شو نو په غلطو کاتو، غلطو خبرو، په غلطو شینو، اوس چې کوم ماشوم راځي داسې ما ته ګوري، زبیر ته ګوري، بل ته ګوري، نو هغوی کې دا جذبه راځي چې یاره زه به د شان لوبه وکړم، زه به د شان دا وکړم. کور کې مو هم دا خبرې دي. نو مطلب د زموږ دا ینګ ټیلنټ راپاسي لګیا دی، رو راوچتېږي. نو بس ینګ ټیلنټ له پکار دی چې خپل محنت کوي، سبق سره خپل لوبه کوي، او موږ نه چې څه کېږي اب ول انشاءالله موږ کو. او د مینجمنټ چې څنګه یې د دې ټورنمنټ د دې ګراؤنډ دوی ولا ډېر ښه بیک اپ سپورټ ورکړ دې ټورنمنټ لا. یو انډینګ خو یې لږ خراب وشو،
خو نو دا ټورنمنټ موږ ډېر زیات انجوای کړو. جی بالکل دوی همدغه څومره ینګسټر وي ته هم دا پیغام ورکوي چې بالکل تاسو سپورټس طرف ته توجه کوئ چونکې کوم ځای میدانونه آباد وي دغه ځای هسپتالونه بالکل ویران وي. دا جو مشهوره خبره ده همداسې دوی څنګه ښه ګیم کوي او څوک ښه ګیم کول غواړي د دې هغې کې راز دا دی چې تاسو سپورټس طرف ته هم توجه ورکړئ او د خرابو کارونو نه د باقي فضول ګرځېدو نه بالکل ځان وساتئ او پروګرام زموږ جاري وي تاسو موږ سره راځئ. جی بالکل موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی. دا راته ووایه چې میچ خو زما خیال چې کینسل شو ځکه چې باران ډېر زیات شو دې باره کې څه ویل غواړې؟ بس میچ خو خسته میچ و شروع شو خو بس باران شو په دې وجه کینسل شو. میچ د چا به حق کیو؟ میچ خو بیټینګ والا کیو حق کیو. یو ښکلی شعر یا متل راته ووایه. مانے شعر نه راځي. متل راته ووایه. نه پوهېږم. دا راته ووایه چې د تنګي مشهور څه څیز دی؟ سویه منو دلته داسې څه نشته کڼېور کباب تي و. دا خو بیا د کڼېور تې نوم مخکې راځي هم چې بیا تنګي پکې نه وي ځکه چې داسې څیز چې خلک وایي چې واقع تنګي ورسره یاد کړي. دلته داسې څه نشته دغه بازار کې کچالو پیغلي دي یو شی بل شي دي. جی بالکل موږ سره تنګي 11 جونیئر هم یو ملګری ولاړ دی هغوی نه تپوس کوو میچ حوالې سره ته ووایه تاسو چونکې بیټینګ کړی وه څه پوزیشن و ستاسو؟ جی مونږ تنګ 11 جونیئر زه کھلاړي ما وکټ کیپر بیټسمین سادري مونږ لومړنی اننګس کړی و 25 اوور کې مونږ 178 ټارګېټ ورکړی و تنګ 11 سینیئر ته 178 ټارګېټ و 25 اوورس کې په کنډیشن چې چونکې بالینګ دپاره ډېر فیوریبل و نو زمونږ ډېر بلیو کو کنه ان شاء الله چې موږ به سکور ډیفینډ کو او کنډیشن ډېر زیات خراب شو باران وکړه راغی د میچ ټوله مزه خراب کړه. میچ ته چا به حق کیو دا څه وایي؟ میچ جی بس ان شاء الله موږ خپل ایفورټ کو 100% بیټینګ ډېر زبردست شو 178 دا وینینګ سکور دی په دې ځای باندې او ان شاء الله زموږ بالینګ هم چې کوم ډېر زیات سترونګ وکنه نو ان شاء الله زموږ خو فل بلیو ودا چې موږ به دا بالکل ډیفینډ کو. دا ته تاسو چونکې تنګي مې تاسو ټیم نوم هم تنګي 11 جونیئر دی دا ته چې تنګي مشهور څه څیز دی؟ تنګي مشهور دي د ما څونه خیال دی بس کباب دي ځکه چې کڼېور دا تنګي سیمه کې راځي او زموږ ډېر ملګري دي بهر نه ما چونکې بهر سبق ویلی دی نو دا غځای زموږ چې څومره ملګري لګي نو دې کباب په خامخا وي راځي. صحیح ډېره مننه مهرباني موږ سره نور ملګري هم شته. جی دا راته ووایه تنګي مشهور څه څیز دی؟ تنګي کې ډېر شیزونه مشهور دي او تنګي کباب هم کڼېور والا مشهور دي. صحیح دا څیز بل څه څیز؟ نو تنګي کې ډېر شیزونه دي تقریبا نو بس تکې هم ډېرې مشهورې نیرغاړې والا او ډېر سپاټونه دي پکې میان هم ډېر مشهور دي دلته چونکې څومره بار خلک یې زموږ پروګرام ګوري هغوی ته څه ویل غواړې تنګي باره کې؟ نو زه خو خاص کر کوم مسافر دي او کوم د دې ځای خلک دي لومبي خو ټول هغوی ته سلام به یم او ورته یم چې کوم د تنګي دي نو خپل کلي ته یې راشي ډېره تبدیلي پکې راغلې ده ډېر ښایسته شوی دی او امن هم پکې راغلی دی او موسم هم ډېر ښایسته دی. جی بالکل دوی ډېر ښکلی پیغام خاص کر مسافرو له ورکړو چونکې مسافر وروڼه څومره چې زموږ د کلي نه تنګي نه بهر دي او څو کاله بهر تېر کړي هغوی لپاره ډېر ښکلی پیغام دی چې زموږ تنګي ډېر زیات ښکلی دی ډېر زیات سهولتونه پکې دي ډېر هر څه پکې دي نو بالکل هغوی ته دا وایي چونکې مسافر خو د مجبورۍ نه مسافر شوي وي خو هغوی ته بیا هم دا دغه چې کله هم تاسو راځئ نو خپل تنګي ته بالکل راتلی شئ تنګي ډېر ښکلی دی ډېر مزېدار دی تنګي ډېر ښه خلک دي ډېر ښکلي خلک دي او مخکې زموږ پروګرام جاري دی تاسو موږ سره راځئ. کتونکو تاسو کتی شئ دلته کې فاینل میچ دی چونکې موسم ډېر زیات خراب دی د هغې فیصلې څنګه وکړه دا به تاسو ته هم پته ولګي تاسو دا کراوډ هم کتی شئ چې دلته بالکل ډېر زیات کراوډ دی هغوی هم دا میچ انجوای کوي او ګوري چې د دې فیصله چا به حق شوې ده خو موسم ډېر زیات خراب دی او ډیپټي کمشنر چې اسد متظر خان هم راغلی دی او ګوري چې دې میچ څه فیصله کوي تاسو موږ سره راځئ. سر زموږ یو پروګرام دی تنګي کیبل باندې چلیږي د کلي مازیګر چونکې مازیګري تاسو ته پته لګي ښکلي وي زیات سپورټس مین څومره حل کوي هغوی هم په دې کې خوندونه علي سپورټس حوالې سره او د مازیګر حوالې سره غواړي. مازیګر خو موږ ونه لیده خو رانه باران خراب کو مهرباني او همدې له راغلي وو چې مازیګر انجوای کړو له کرکټ وګورو دا ځای کې دا کوم چې ټورنمنټ وشو چې دا لږ انجوای کړو قسمت پکې نه و لکه موسم که نقصان یې نه کړی خو خیر دی باران ښه شی دی چې نقصان یې نه کړی او مازیګر کې خو بالکل د کلي مازیګر خو دا خو د ټولې دنیا کې مشهوري چې مازیګر ډېر رومانټیک دغه یې مازیګر د کلي یو خو کلي کې د مازیګر مطلب دی چې ګرمي نه وي نو هله د کلي مازیګر ښکلی چې کله سپرلی موسم ښیي او بیا دغسې سپورټس اکټیویټیز وي نو بیا پکې خوند کوي د کلي مازیګر
په داسې زموږ ټول د څومره شاعران دي او کوم لیټرري خلک دی ادیبان دي نو هغې په ډېر زیات لیکل کړي دي او هغې له خوند ورکوي چې د مازدیګر په موسم باندې څوک لیکل کوي. باقي زما دپاره خو نور دغه نه دی چې د تنګي خلکو ته داسې اکټیویټي میلاویږي چې هغه د مازدیګر په نوم وي او که د ماښام او ماخوستن په نوم وي نو زه پرې خوشحاله یم چې د تنګي خلکو باندې لکه زما ډېر زیات زړه سوځېږي د دې ځای نه تاسو پته یې زه څو دوه درې ځل د شپې هم رالم د دوی دا دغه مې وکته او دلته چونکې څه اکټیویټي ما ونه لیده داسې څه هیلدي اکټیویټي نو زه ډېر زیات خفه وم چې یاره د تنګي ځوانانو ته څه شی میلاو نه شو داسې څه د صحتمند اکټیویټي ورته میلاو نه شوه دا یو اپرچونیټي چې دا نو دا هم ښه خبره ده چې دې ځای کې څوک سپورټس کوي او دغه کوي او بس دعا کوو چې خدای پاک د دوی ژوند خیرازه کړي خوشحاله کړي چې د دوی څه مسلې دي چې څه موږ سره ریلیټډ دي موږ به یې کوو او که نورو خلکو سره ریلیټډ دي نو هغوی ته هم زما خواست دی چې هغوی وکړي. جی بالکل سر ډېر زیات خلک سپورټس والا هلکان داسې ینګسټر داسې د ګیم طرف ته توجه نشته همداسې یو خوا بل خوا ګرځي هغوی ته څه ویل غواړې څه پیغام؟ نو که فرض که دا اپرچونیټي سړی ورکړي گیم لکه که فرض کا فټبال دغه نه کوي کرکټ نه کوي سړی دی ته فټبال افر کی کدی هاکی دی افر کی کني انډور گیمز دی ول سړی دغه کی زما پلان شته دی که مال فرض کا گورنمنت هغه سب پیسې راکړي چې دوی مخکې کمټ کړي وي د بیوټیفیکیشن لپاره نو ان شاء الله زما دوی ته خیال چې انډور گیمز ته پتنګي کې یو جوان سنټر ټایپ شي دغه کما چې انډور گیم وتا لکه دنه چې څوک انډور گیم کی واړه ټیبل ټینس چې دی نور داسې وړوکې سکواش ټایپ څه شی بالکل ایون کارډز مارټس کول او لکه خپلو کې مصروف کول نو که داسې څه اکټیویټي مو ته ورکړه انشاءالله را به شي ځوانان چې هغه انډور گیم شروع شي هغې ته به راشي. جی بالکل کتونکو تاسو چې پروګرام وکړو نن پکې موږ سره ډېر ښه ملګري خو پروګرام کړل زموږ ډیپټي کمیشنر چارج منتظر خان هم په دې پروګرام کې راغی او نور هم د سپورټس افیسر تاج الله صاحب پکې هم راغی نور پکې هم ډېر کسان مشهور او ښه کسان پکې راغلل. بالکل نن پروګرام چې ډېر زیات باران او پروګرام زموږ داسې یو شو او بیا هم انشاءالله روان پروګرام تاسو ډېر ښکلی پروګرام به کوو روان پروګرام تاسو انتظار کوئ انشاءالله. اوس ہماری اجازت راکړئ د خپل کیمرمین یا سره کاش سره د الله په امان.